الرحيم. باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عن عبد الله بن زمعه رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسخر رجل بما يخرج من انفسه وقال بما يضرب احدكم مما توقف الفخذ ثم لعله يعانقها قلت به ومن معاويه عن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الحب في الله. باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إيمان خواندانو لا يسخر قوم من قوم سخرية وملن لذلك يو قوم بالقوم بوري. سخرية ستوي هزء استهزاء سخرية یو معنا ده الفاظ مترادف دي. دا سه طریقه سره یو انسان ذکر کول چې داغه حد تک پچی داغه حد تک کاوه دا ګناه ده دا نه کوي. ولی عسى ان يكون تبه چې دا تور دي دکې حد تک کوم تبه دا معذور دي دکې حد تک کوم تبه دا بیمال دي دکې حد تک کوم تبه دا فلان کی نسب دي دکې حد تک کوم عسى ان يكون خيرا منهم. ممکن ده چې د خدای په نسبت هغه بهتري نو چې بهتري د بهترو خلقو هتک الله په خپه کېږي. نو دلته سره دي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحك الرجل مما يخرج من الانفس. ما هي کړي چې خاندي سړی مما د هغې زورتینا یخرج من الانفس چې ستا د نوم خپله خېږي او د بل چا نه خارجه شوه نو ولې ورپورې خاندې؟ تا نه خپل یو شی صادرېږي نو د بل پورې ولې خاندې؟ دقه رنګې تا نه خپله یو صفت خارجېږي تا کې هم دا وصف کېدی شي یو سړی دی هغه را پرېوته نو ته هم پرېوتی دی شي که نه. یو سړی دی او د هغه مثلا بېماله دی او ته هغه داسې حرکت ته صادر شي نو تا باندې هم دا حرکت راتلی شي که نه. دا شو وقال بما یضرب احدکم امرأته. ولې وخي یو ستاسو ښځه خپله ضرب الفحل په شان د وهلو دا فحل خسان ته وایي د ګډو چیلو چې هغه د اوښانو کې فحل اوښان و نور اوښانو مونثاتو چکونه لګوي یعنی مراد ترې سان دی تکړه سړی. ولې وهي ضربه خو ممنوع ده. ثم لعله يعانقها ممکن ده چې دی ورسره بیا معانقه کوي یا یزاجعها دې کې راځي یعانقها بل ځای کې یزاجعها دی نو بیا به ورته د شپې ضرورت او بیا به ورته وایي راشه ما سره معانقه وکړه. اب راته وایي څنګه سار دی وهله موس د خوله چینګه نیولې ده شرمېږم نه. وقال الثوري ووهب ابو معاويه عن هشام دا د سفیان متابعین دي جلد العبد يضرب احدكم امراته جلد العبد پشان د وهلو د مري نو عبد خو برداشت کولی شي خدای برداشت نشي کولای. ورپسې شاه حرام محترم ده د عزت خاوند ده یا حرام ذو حرمت یو مقامانا کوا خاوند عزت او یادا چې بعضې څیزونه ورکې حرام دي. شابته دقه مناسبت اعراضکم مناسبت دقه دی چې د بل چا عزت ما خله ټوقې و پورې مه کوه سخریه مه کوه تمسخر مه کوه. سبب هغه الفاظو سره تلفظ کول سبب یوازې کنځلو ته نه موږ ته کنځل معنا کوو د بل چا کې عیب رایستل بد رد ویل سبب کې کنځل کلام فحشم دی ښځه او مور چې یادی سبب کې دا هم دی چې ستا شکل خراب دی ستا لنډې ستا پلار داسې دی مور داسې را کنټرول پکې راځي او لعن خیر ورته ویلې کېږي. شابته والله فسوق فسق څه ته وایي؟ فسوق د الله د طاعت نه خروج ته وایي د الله د طاعت نه ووتې ګناه کبیره ده. وقتاله کفر کې خبره مې کړې ده ها تور تفصیل تیر شوی دی. قتال که مستحیل ګرځي د مسلمان د قتل خو کفر حقیقي دی په استحلال محمول شو یا زجر او تشدید دی یا کفران د نعمت ته
ضرور ولې دا نعمت کفران کې یا مبزی ال الکفر دی یا عمل د کافرانو دی شابته الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك صاحب اغه سن دي کا فاسق دی او ته فاسق بالما زینو ٹھیک تا کاغه کافر او ته کافر وی ٹھیک دغه کاغه غسنی ردت عليه ودلته سوالو کا چې دا خو گناه کبیره ده په گناه کبیره خو سړی د ایمان نه نوځي او ردت عليه نه معلومیږي چې دا کفر په درت کیږي کافر شو نو د متعدد جوابونه دي یا الا ارتدت عليه دي کې مضاف مقدر کوم الا ارتدت وبالهما عليه الا ارتدت وبالهما د کتاب فاسق وي داغي وبال تا ترازي وبال داغي جزاء د اخرت کې تا وت کافر وي داغي وبال په درازي او یا الا ارتدت عليه س د دې وجننا چې ته کافر شوي خدای تعالی فسق وخه کنه تا به خدای فاسق کی تا نه به ګناه صادره کی تا غل کفر خوخه کنه کفر خواغل حرام دی نو تاب خدای کافر کی پدې کې به خدای مبتلا کی ارتدت علیه دا معنا شابته قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريب بن سليمان قال حدثنا ميراث بن مالنا عن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحش کنزل مار کې دا د سپکه دا خبره کوي دا زنا عیب پچا کې روبه سیدا معنا او لعنا خیر پخ او سبب مطلق بدگویی كان يقول عند المال وهو تشبي دلرا ترب جبينه ترشبي شابا قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن مبارك عن ابي كثير عن ابي هريره عن ثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه عن مكان من اصحاب الشجره حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مله غير الاسلام فهو كما قال وليس على ابن ادم لكم في ما لا يملكون چاچ قسم خوړ په ملت د غیر د اسلام فهو كما قال نو بعض حضرات دا معنا کوي چې دی وي زما د په يهوديت قسمي زما د پیسایت قسمی نو دا خو یقینا کافر شو ځکه کفر مقسم به وګرځاو غیر الله یوازې نه کفر وګرځاو نو کوم واقع قال او بعض حضرات وی ظاهری معنی دا نه دا چې قسم مخری په ملت د غیر اسلام سره چې کدا کار مې کړي د کافر ما کدا کار مې کړي د يهودي او کړي وی نو په دې سړی کافر نه ګرځي ولی نه ګرځي ځکه دا مقصد دا دی چې ته خو ماته یهودي نه وې او نه زه یهودي نو په دې خوله مې اعتبار وکړه چې دا کار مې کړی دی حالانکې نیم کړی دروغ وایي زما په دې خبره اعتبار وکړه زه خو یهودي نه یم او ته ماته یهودي وې نو په دې خبره اعتبار وکړه چې زه دا خبره مې ټیک ده نو بیا کما قال محمول شو په زجر او په تشدید باندې چې دا څه مو وایا شابه کقتله س دانه چې د قتل برابر ګناه کیږي تشبیه په ذات کې دا لکه د مسلمان قتل کې ګناه د شک پکې نشته نو دې کې ګناه ده ومن قذف بكفر فهو كقتله تشبیه په ذات کې د په وصف کې نه ده لکه د مسلمان قتل ګناه ده شک پکې نشته نو دې هم ګناه ده شابه صلى الله ما ته یو کلمه معلومه رکدو ویل ذهب عنه الاذى دا غصبت لريشي الذي يجد في غصدا قال فانطلق يصلي ورغ فاخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال اق كلمه دا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال غسلي اترات غمان کې پما باس چې په مظلمانه امجنون انا اذهب زه لیوانی خو نیما دا اعوذ بالله خو د لیوانو دم دی نو سوال کوا چې د پیغمبر د قول په مقابله کې دا خبره ولې وکړه یا خو ممکن ده چې رسول الله مبارک قول د تنی رسیدلې پیغمبر مبارک دا خبر صحابه ته کړه صحابي وته وي د تدانه دي رسیدلې چې دا د پیغمبر قول دا د صحابي ماته وي یو خدای بعض حضرات وی دا د پیغمبر قول وته ورسید بیا ولی امجنون انا اذهب وی دا منافق وی او یادا چې رده دا خیالو چې ګینده پیغمبر په ذهن کې زه مجنون ما او دا د مجنون دم دی زه مجنون نه ما او ډیر کله خبره ده توکم بالکل وته پتاو لګی چې دا د پیغمبر قول نه د دې معنا څه اتورا ما به باس امجنون ذلی و نه ما چې د پیغمبر په خبره د عمل نکوما ما په مخ کې نه عمل کړی دی چې ما وریدل ما په
مخکې عمل کړی سلیونی هونیم چې د پیغمبر په قول به عمل نکوم اذهب ذا ما په عمل کړی دی سلور توجیهات مې راته ووایي شابه بعضې سړی وي مغلوب الغضب او ځکه یې دا خبره وکړه ورپسې شه نو ګوره غصه د شیطان د وجې نه راځي دا الفاظ ووایه غصه به ختمه شي جی جګړه وکړه ها دقه ګوره دونه خطرناکه ده جګړه زما ینهی عن السباب والفسوق دې نه ځان ساته وعسى ان يكون خيرا لكم ممکن ظاهر کې خو خیر نه دی ولې چې مونږ ته معلومه او یقیني به ما هغه شپې عبادت کوو ممکن ده د صحابو فلتمس ولې ځکه ابه معلومه او یو شپه به عبادت کوو اوس به هره شپه په نیت د لیلة القدر عبادت کې د متعددو شپو ثواب به درته وشي شابته فی الليلة التاسعة نهمه اومه او پنځمه شابه نور تفصیل د لیلة القدر را روان دی ها یو صادر پدو یو په غلامو ما ویله وخت هذا که د غلام نه دا بل صادر واخیستل فلبث تاسو به یو جوړه شي کنه یو صادر ستا دی یو داغه دی دا دنواله نو ستا به څه شي دو صادره کې انسان ګرځي جوړه بشي واته بل ورک فقال كان بيني وبين رجل كلام او دا غمر اعجميه وا نو فنلت منهما واستامر اعجميه ده عجم بدوي كنزل غنل نو فذكرني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي سببت فلانا قلت نعم قال فنلت امه نيل دو كذا مور داغنا نلت من عرض امه داغي عزت واغش ما نعم وانك امرؤ فيك جاهليه ده مناسبه دباب شنو حديث كتاب الايمان کې تیر شوی دی صاحب سبب د جاي قلت على ساعتي هذه بدي بوډا والي کې جاهلیت وي او إخوانهم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعله الله وهاه تحت يديه فليطعمهم مما يأكلون وليلبسهم مما يلبسون ياتي دي ما خويلو چې من التبعيض ده خود محمول كپا مساوات باندې پچا باندې فمساوات ولا يكلف من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فيعينه عليه باب ما يجوز من ذكر الناس والصوي اوس کدا سے وسب د چا او چې ظاهر کې خنه دی او په نه خپه کیږي نو هغه په سخريه کې داخل نه دی نه پوښه په خبره که یو داسې صفت چې ظاهر کې عیب وي لیکن هغه سړی په نه خپه کیږي نو دا خیر دی نو سخريه کم شوا چې داسې الفاظ وي چې هغه ورکه خپه کیږي نو ګوروس اته مستثنا کوي لکه طویل وي پلان کیتا او په نه خپه کیږي قصير وي ذل يدين وي خو ما لا يراد به مراد نشين الرجل ني بس په دې نوم مشهور دی او یا ستا مراد عیب نه دی د یو حقیقت باندې ته بنا کې ورپسې شه تیر شوی دی حدیث ها دقه مناسبت شو ها او د ذل یدین وجه مې د طویل و ها غیبت څه ته وایي ذکرک اخاک بما یکرهو چې داسې لفظ اوه چې هغه په بدی هغه په خپه کېږي دا هغه په غیاب کې ځکه او غیبت هم ځکه چې غیاب کې نو صحابه تاسو کې براشي وی که ځکه موصف بیانوم هغه پکې وی نو بیا وی کوي نو غیبت ته که نه وي خو بهتان دی هغه ډېر لوی جرم دی ګناه ده نو غیبت ګناه البته بعد ته مستثنا دي لکه یو ظالم په مظلوم ظلم وکړي دا مظلوم دا ظالم بدوي قاضي ته وی پلار ته وی بل دوست ته وی دا خیر دی ها لکه قران کې نادي لا يحب الله الجهر بالقول من السوء الا من ظلم یا یو کافری داغه کفر خوريږي او ته داغه بدوي چې داغه د کفر نه ځان خلکو ساتي لکه مرزا غلام احمد قادیانی یا یو مبتدع وي او داغه بدعات په خلکو کې خوريږي او ته دا غلط عقیده بدعات فسوق خلکو کې مروت کې چې خلک ځان وساتي دا مستثنا دي شابته نمیمه ده مناسبت ده باب نمیمه چغلی یعنی داغه بد ویل داغه په غیاب کې شابه
نور تفصیل تیر شوی دی ها لعله ان يخفف عنه على البسا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار خیر دور الاسوار غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سے دی د یو قوم چې څنګه بد ویل ګناه ده ښه ویلې ثواب دی د چا صفت دا ټول د معاشرت آداب دي چې په معاشره کې غیبت مه کوه په معاشره کې د یو بل د قوم صفت کوه ورپسې شه او در حقیقت د یو منټ در حقیقت د غیبت سره یو خفي مناسبت هم شته ادا چې زم فلان کې قوم غوره دي نو بل نه غوره شو کنه چې فلان کې قوم غوره دي بل څه شو لکه نو د بل بدر علل لیکن زما مقصد دا غ مذمت نه دی د بل خیریت می مقصد دی نو دا په غیبت کې ناراضي زو سر پسې شه غرض دقه د اهل الفساد او اهل الريب ریب څه تویل کېږي ریب او ریب چې په خلکو تهمتونه لګي په دین تهمت لګي دا بیانو کو چې خلک دې غلط عقیدو نه ځان وساتي فساد نه ځان وساتي شابه دقه دی ګور پرون بیا تیر شو ښا دا د اهل الفساد او ریبو نو پیغمبر مبارک په غیاب کې غیبت وکړه شر الناس من تركه الناس یا ودعه الناس اتقاء فحشه فحش دما خطا تسویل بدر دویل دا پرون می تفصیل ویلی نمیمه من الكبائر شابته نمیمه څه ته وای نما ینم نم د بل چا کلام علی جهه الافساد رسول دا سړی ښه سړی نه دی هغه ته وای ستا ډېر بد ویلی دی ګوره دې کې د دوه مسلمانانو منځ کې روانه راله بغض یو بل سره حسد پیدا شو دوه دریم څه مفضي به ګرځي قتل و قتال ته دا خو ډېره لویه ګناه ده شابته دقه مناسبت شو ها نور پورا تفصیل میں ویلے دی ہاں وقوله هماز یکره نمیمه بالکل ممنوع ده ولی الله سونه مذمت کړی در چا چې نمیمه کړی ده الله سونه په بد یاد کړی دی وقوله هماز هماز څه ته ویل کېږي غیبت کون کی ته وای د چا بد ویل د چا غلا بد ویل مشاء سمانا بنمیم چغلی وړي وروړي یو ته یو بد وی بل ته د بل چې جنگ جوړ شي ویل لكل همزه ولومزه فخپل ويهمز ويلمز ويعيب يهمز همزه په بل چا کې الزام رستل عیب او لومزه عیب رستل شابته عثمان ته خبر رسي امير المؤمنين ته حذيفه وي سمعت النبي سم يقول لا يدخل جنة قطات نمام ته وي واشم وته وي وش مزين کول چې د بل خبره غیبت کې کوي مزینه کې چې د په اعتبارو کې نو دخول اولی ته مراد شو یا په قبر کې بنه داخليږي خلاص شو لیکن دی خو چې عثمان ته د یو خبره ذهن کې وره که چرته رده مقصد دی چې د بادشاہ ته د جاسوس خبره رسي او مقصد د ملک دفاعي مقصد دا چې دا سړی مې نه دی خوخه بادشاہ په نظر کې معیوب کما دا بیا ګناه ده او کنه دی حقیقت سره بادشاہ ته جاسوسی کوي چې د ملک خلاف سوکونه کی نو دا خو بعین ثواب دی دا خو د ملک په مفادو کې ده بادشاہ له پکار دی چې جاسوسان مقرر کی ولی اسنه څوک دلته جاسوسی ونه کی تخریب ونه کی فساد فی الارض جوړ نه کی د ملک خلاف سازش ونه کی د بهر دشمن سره میلاو نشي خو دینه بغیر خو ملک ته چلیږي لیکن بعد جواسی ظالمان بیا ظلم کوي چې چا سره ورانه یغه وته یادای بے ځای مسلمان ته ضرر رسي
بیدای مسلمان ته تکلیف رسي دا بیا قطات دا ډېر لوی مجرم دی بیا ورپسې اشاره زور کوګوالی ته وایي دام د حق نام کاږه دي باطل دي یعنی قول خلاف د واقعین دروغ چې ورته وایي شابه تیر شوی دی شابه ته ذو الوجهین دو مخید یو ترازی دلتا د ځان مرګري کی التبل الذي هغه ځان مرګري کی دا منافقه پویږي په ذو الوجهین شابه ته که یو سړي دا ته اوس مستثنا کوي یو سړي زما بد وي او دی راغی ما ته راورسوله چې هغه ستا بد وي دا خیر دې کې فایده دا ده چې ما ته پته ولګي چې دا سړی ګورې خراب دی چې ځان ته وساتم بهتره دا ده چې دا مه کوه خو جواز شته چې ما ته خپل دشمن میلو معلوم شي زه پې ګمان کوم چې دا زما دوست دی منځ کې سړی زما دشمن دی چې او بل دا دی چې زه ترې ځان ساتم بعد خبرې ترې نه پټوم بیا ورپسې شاته مستثنا کوي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه دا د پیغمبر مبارک ته دا خبر او رسول ها نو زبم صبر کوم بیا ما یکره من التمادح بس اوس مولانا صاحب ځان په کدو بابا بروړي یو دا چې مدح مکروه ده بل دا چې جایز ده نو چې هغه کې کم وصف یو ته بیان دا جایز ده بهتره ده چې هغه مخکې مو آیا ځکه دا هغه د تکبر سبب ګرځي او کاغه کې نیکم اوصاف ته بیان دا مکروه ده دا ظلم دی ګناه ده لکه نن سبا چې موږ د واعظانو صفتونه کوي هغه کې هغه اوصاف نه به صرف ناتخوانی او په خو غواز باندې به تقریرونه کوي او خلک به په ګومان کوي چې ګریدا مولا دی مولا بل نه غریب واسه ناتخوان دی او په خو غواز تقریرونه وکړي دي او موږ به سوایو موږ به وایو علامه الدهر قائد ملت اسلامیه قائد اهل السنه والجماعه قائد البول والغايه وش په خبره موږ به دا وایو ورپسې ځه ويتريه في المدحة مبالغة يقول مدحك يعني أغا صفات بكنو فقال أهلكتم يا قطعتم ظهر الرجل شام ولا ما تقلا شانا مراد دا غزات تي ولي دير نقصانات تي يو دا غدا تكبر سبب گردي بل دا دي چې اغا کې دا سبب خلق د مسائل او تاسو کې چې دا غټ مفتی دی میاس کې هغه مفتی نه دی نو غرق دی کا پوهیږي په خبره دریم دا دی چې هغه دې دونه تکبر کې واچو چې هغه بول د بل مولا نه تاسو ته کوي نه به ور دی او تاسو بنه کې ولې ځکه بیا شرمېږم خلک وایي دا په خپل غټ مفتی اعظم دی حالانکه مفتی مفسوب بسوې مفت دا یې د نسبت تا ورپسې ځه دوا چې ګمان کوم چې دا سی بی ان کان یرا انه كذلك رد ګمان کوي وحسيبه الله باقي حساب په الله ری باطن نه خدای خبر ولا يزكي على الله احدا او کداوي چې الله گواه کې دا سی دی الله شاهد کوم داونه وی ګوره الله په نوم چا د چا تزکیه او صفاتونه کې او وهب د خالد د نقل کې ویل کوي حق یا ویل کا د وی حو د ویل فرق مې کړی دی شابه او خیر دی که یو سړی کې یو صفت وي او ته بیانې نو دا خیر دی لکه هغه عالم او ته پلان کې مولانا صاحب دا علم صفت دی یا مولوی صاحب یا هغه مدرسه کې افتاء ورکوي فتوی ورکوي او ته مفتی صاحب بس دونه وایا او زیات مبالغه مکوا ها وقال سعد رضي الله تعالى عنه ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على الارض انه من اهل الجنه الا بعبد الله بن سلام وفي قال حدثنا علي بن ابي الله قال حدثنا دا صفات یو که ها
دا رد رای ده چې ما بل چا د پاره نه دی اورېدلي ډېرو د پاره د الفاظ ویلي دي د علم دا دی ها او چې د پزمکه بلنګ نه راکاږي نو ابو بکر وی یا رسول الله ان ازار يسقط من احد شقيه یو جانب باندې پزمکه غورځيږي و انك لست منهم ترى متکبرین ونن دا صفته ولو کنه په حقیقت محمول باب قول الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان غرض امام بخاری سره چې عدل وکړي عدل څه ته وایي تسویه بین الحقوق فيما بينكم تاسو مېس کې چې کوم حقوق دي ای کې برابر والي وکړه عدل ضد ظلم د چې ظلم باندې کې دقه څه عین لیکلي عدل د دوه کسانو مېس کې تسویه کول او ترک د ظلم چې د دوه کسانو په حقوقو کې د ظلم او زیاتی ونشي او بعض حضرات وایي چې مراد تدا د چې ایصال کل ذی حق حقه دې ته عدل ویل کېږي او احسان خو پیژنې ښه سلوک کوله وانما بغيكم وبال بغيكم ګوره ضد عدل بغي راغی که رانغی وبال بغيكم وبال د ظلم چې ایصال د ذی حق د حق نه کې او انصاف نه کې د دوه کسانو مینس کې دوه کسانو تخپل حق نه رسې على انفسکم وعلى د ضرر د پاره ضرر تاسو ته دي ومن بغي عليه او که پچا ظلم شو لا ينصرن الله او باب ترک اثارت الشر على مسلم داد بل ترجمه الباب دغه ترک د اوچتاولو د شر په مسلمان یا په کافر مسلمان او کافر تم شر مرسوا پس کې په فیصله کې ګوره دا چې مسلمان کافر سره jihad کول شي او که فیصله در وروړه که کافر ول نه دي او د انصاف فیصله به کې ظلم بنه کې حق تلفی به دا غم نه کې مخکې د مولانا یا سلوی خورده په سحر شوی یا شپږ میاشتې یا کال سو اختلاف شو یا سلوی خورده یا شپږ میاشتې یا کال نو ګور هغه سخت علماء تطبیق کوي چې هغه سخت د پیغمبر مبارک تکلیف سلوی خورده او دا شپږ میاشتې خو لږ متوسط او کال معمولی اثراتو یخیل انه یأتی اهله دا به ورته وایي چې اهل راغلی به ونه به راغلی قالت عائشة فقال ذات يوم عين الله أبتاني في أمر استفتيته فيه ترشيب ذقاء أتاني رجلان يوم جبريل ويوم ميكائيل فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند راسي فقال الذي عند رجلي للذي عند راسي ما بال الرجل قال مدبوب ومسحور قال من طبه قال لبيد بن عاصم وقال فيما في جف طلعة ذكر في مشت ومشاقة ألك ويلي بدكنا وتحت رعوفة في بئر ذي أروانا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي يريدها كأن رؤوس نخلها رؤوس شياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء فأما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهلا يتعني تنشرتا تروباس ولنا يعني التفسير تحقيق ولنا كشي شاكل صدا وركو فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره ونصير على الناس شرا دي مناسبة دبا ور منافق وكافر إحساني وسره نو که پستا پر رعیت کې دا خلک وزيږي احسان کوا ولې احسان کې دا فائدہ چې کېدی چې خدای پاکي مسلمانان کې قالت ولبيد بن عاصم رجل بن زريق حليف يهوديانو شابه مولانا ايه تحاسد ستوي حسد او غبطه کې څه فرق دی حسد تمني زوال النعمه عن المنعم عليه چې دا تمنا کې چې دا ولې خپل دی دا تمنا کې چې دا ولې عالم دی دا تمنا کوي چې دا بچي ولې دا مال ولې دا خلک عزت ولې کوي دا تمنا کوي دا زوال تمنا کوي او څونه خطرناک شي شو دا نعمت چا ورکړي دي الله نو په الله دې اعتراض وکړه یو دا ګوره نقصان ته ګوره اوس یو دا نعمتونه چا ورکړي دي الله نو تا په چا اعتراض وکړه په الله دا یو نقصان دویم الله چې ورکړي دي خو د خپل پوهې مطابق ټیک کړي دي کنه نو ته خدای دا دل نو په کار دات لري کاوه نو خدای ته نه پوهه وي چې ستنه پوهیږي زه پوهیږم دل نو په کار خدای ته عیاذن بالله بے انصاف وي چې دا د انصاف کار نه دی کړی دا څنګه په کار نو په خدای دې اعتراض وکړه خدای ته دې نه پوهه وي خدای ته دې سو وي بے انصاف وي څومره لوی ګناه دا من کل وجه مذموم دی یو غبطه دا غبطه سوی تمنی حصول النعمت بست نعمت المنعم علیه چې دا غله د خدای علم ورکړی دی د دې نصیب یې خو کدا سي زما شو نو دا ځینې محمود دي ځینې مضموم دي که په نیکۍ کې وي لکه مثلا دی ښکلی اواز دی او دی پې نعتونه وایي زه یم که داسې زما وي ما به هم پې نعتونه وي دا محمود شو دا ښکلی اواز دی دی پې سندرې وایي
زه هم که داسې ښکلی اواز زما وې ما به هم سندرې وې یو چورلک به مې ورسره و نو دا مضموم شو مخکې لاړ شوه تدابر څه ته ویلې کېږي د چا په شیشه خبرې کول تدابر په شیشه خبرې کول د چا بد ویل فی دبوره د چا بد ویل د چا سپکې ویل که ته سوال وکړې چې دا خو مخکې تېر شو که نه لکه پوهېږئ ولې د چا بروستو په دبر کې دا چا په شیشه خبرې کول خو غیبت دی نو غیبت خو مخکې تېر شو نو صراحتن و دا توردن راغی کله امام بخاري چې یو شی ډېر شنیع وي نو یو ځل یې صراحتن ذکر کړي بل ځای کې څه راوړي هغه طبعا او توردن ذکر کړي چې حسد کوي خلک نو د حسد کې بل نقصان څه دی ګوره څه یو درې نقصانه خو ما مخکې وي بل نقصان دا چې چا سره د حسد نو غیبت پې کوي تدابر پکې دا ګناه ده مؤمن شر حاسد حسد ورپسې چا دا حسد ولې وایي حسد چې ښکاره کړي بل ته ضرر دی چې ښکاره نه کړي خو د ده زړه ته تاوان دی د حاسد سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې اړه خپل خوري خپل لغت ظالم مړه وخواړه چا پسې او دا وصف په مولیانو کې ډېر زیات دی په پیرانو کې او مولیانو کې دوه ډلو کې ډېر دی پیران هم د نورو پیرانو غیبت کوي چې هغه مریدان نه زموي هغه کې به غم راوباسي او مولیان هم د بل مولا بد وایي چې دنه څوک سبق نه وایي او ما نه وایي د ده څوک خیال نه ساتي او زما خلک خیال ساتي دا دوه شیان دي دا زمونږ مولانا عبدالجمیل صاحب و خدای پاک دې وبخښي زما استاد هغه وایي د سوات نه شیطان دا بارونه ډک کړي دا بوجۍ ده ګوډي او د حسد او د بغض او د چغه به یې واله حسد خرڅوم بغض خرڅومه وایي چې د ملکڼ د غر له راورسېده نو د دې سوات د دې سمې د ثوابې او د مردان او د اشنغر چې اخري د مولیان په خبر شو پیران صاحبان ورلل الله شیطان بغض حسد په سو پاو په سو کیلو دی بیا خو خلاص شو وی چا واغشته وی د سوات شیخان او مولیان اخو د سوات شیخان او د مولیان را ټول واغشته وی قسم په خدای چې وجنو دي مونږ له دې پرې نه خو ده وی تاسو دا څه وکړئ د دې غر ویښ کې ودرېږئ او دا تشې بوجۍ در باندې سنډمه نو دا ټول وی د غر ویښ کې ودرېدل او تشې بوجۍ پې وسنډلې وی نور ورسره تاسو د خپل علم نه کارلی وی دا په مونږ دوړه لګېدلې ده کلام ته په بیه اخیستې وي چې څه به وه ته پوه شې په خبر دا مولیانو کې دا به نه کوې بچې ښه حسد به د علماو سره نه ساتي او د پیرانو صاحبانو ټول نه خدای د دین کارلی یو خانقاه کې ناست دی نو هغه د خلکو ته د دین کار ښیي تسبیح تزکیه د نفس بل په غریب بل ځای ناست دی خپل کار کوي څوک په یو طرز لګیا دی څوک په بل طرز لګیا دی دا خو جدا جدا لارې دي که د دین نو دغه رنګ یو عالم یو ځای خدمت کوي بل ځای خدمت کوي نو دا به بالکل نه کوئ چې ستاسو د علم خدمت او د تصوف خدمت د الله دپاره شي چې اخلاص پکې که داسې نه قسم دی قبولیت د خدای په لاس کې قبولیت په دې کې نه دی چې ته د بد ووایې د څه ووایې بد ووایې دې ته قبولیت نه وایي قبولیت څه ته ویلې کېږي قبولیت دې ته ویلې کېږي چې ته الله راضي کا پرون تېر شو المقة من الله الله راضي کا جبریل ته آواز کوي جبریل د اسمان فرشتو ته آواز کوي هغه فرشتې د نیکانو خلکو په زړه کې د قبولیت دی خیر خلاص نو چې پیغمبر کومه طریقه خو له پاغه که مقصد دی چې د په خلکو کې مقبول شم نو هغې دغه لاره ته د الله شه بس اخلاص پیدا کا بغض حسد مه ساته او که مقصد دی چې د خپله بړایي په دې باندې راولم چې بل کمزورې کم بل څه کوه کمزورې کم نو دا ډېر لوی وبال دی دا ډېر لوی نقصان دی دا یو نس خو نه دی که نه په دې کې بلا نصوص دي او خفه کېږئ به زمونږ مولیانو کې دا شی ډېر زیات دی ډېر زیات دی دا شی زه ورپسې شه مولانا صاحب به قال حدثنا يوسف بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مامون عن حماد بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وظن فان ظن له حديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تنابروا وكونوا عباد الله اخوانا ظن مراد بدګماني ده ګوره نیک ګمان خو کولی شي بدګماني په بل چا اکذب الحدیث ولې دروغ څه ته وایي چې حقیقت سره موافقت نی نو چې ته نن په ده بدګماني کې نو دا خو په حقیقت کې بیاوي یعنی اکثر نی ورپسې شه ولا تحسسوا ولا تجسسوا جاسوسي د دواړو نه مراد ده خو تحسس په سترګو ګوري په سترګو معلومات کوي او تجسسو تجسس په سترګو هم کېږي په بله طریقه هم کېږي په بله هم کېږي دا به نه کوې څه د بادشاه دپاره نه د یو بل دپاره نن سبا چې دا مړي کېږي په څه کېږي په جاسوس وایي د پلان کې دی نه در ووته
هلته بل ولې جاسوسي وکړي پلان کې ځای ته ضرور رسېده هلته بل ولې جاسوسي وکړي نو پلان کې ځای کې دی نو هغه پیل ته ورته ناست دي نو ډس به یې وکړي دا ګناه ده ولا تحاسدوا دې مناسبت شو ولا تبغوا یو بل سره بغض مساته ولا تدابروا دې یو بل په شیشه خبرې مه کوئ وکونوا عباد الله اخوانا اے مولیانو په دې عمل وکړئ اے مولیانو په دې عمل وکړئ په دې یو حدیث عمل وکړئ هر څه ټیک ټاک کېږي او نن زمونږ ټول مولیان نه دي مخالف دي مخالف حسد یو بل سره بغض د یو بل په شیشه خبرې کول کوي که نه کوي رښتیا راته وایي دا لوی غم دی دا لوی نقصان دی په یو مدرسه کې به یو مدرس د بل غیبت کوي داسې اشارې به ورکوي خپلو شاګردانو ته چې دا بل نه پوهېږي ما نه دا سبق شروع کړي دا څومره ظلم دی دا څومره زیاتې دی د حدیثو مخالفت دی د خدای ظالمه نو مطلق مدرس دم نری پکار او بیا چې کم سړی د حدیثو عالم دی او غدا لوبې کوي خو دا غټ مجرم دی دا شریعت مجرم دی دا مولیان شړول پکار دي چې دې نه څوک سبق ونه وایي چې دې ته عقل ملاو شي دې له ورتلل نه دي پکار دې ته نږدې کېدل نه دي پکار خو تاسو ته زما دا وصیت دی ګوره زما په وصایو کې یو وصیت دا چې په دې حدیث په عمل کوئ بس نه به کوئ که خدای پاک تاسو نه غټ غټ علما جوړ کړل نو بس خدای به 15 طالبان دی مولانا صاحب لس دی شل دی دین خدمت کوه مقصد د دین خدمت قبولیت الله نه چته د بل مولا علما د سر تاجونه دي زمونږ دې زمانه کې علم کم دی چې چاله خدای علم ورکه بس قدر کو عزت کوه خو قدر کوه ستا بد وي ته خوایا بد مو آیا عزت کوه قدر کوه علم کم دی شکر وباسه چې خدای په وطن کې علما پیدا کړل بد بنو اکوي خدای پیشاغه پوښ او په شیشه به خبره نه کوي چې مړه په څه پوهېږي زه پوهېږم نن سبا دا لوی غم دی په سوشل میډیا لګیا دي ته په څه پوهېږې زه پوهېږم ته چڼې هم نه زما په مخ کې ته زما په مخ کې د 2 پیسو هم نه ته راشه ما سره مناظره وکړه ته په څه پوهېږې دا څومره لوی ظلم یو بل غیبت نن سبا ټوله دنیا په دې لګیا دین خدمت ولې نه کوې څه ضرورت ما پسې په دې سوشل میډیا با ډېر خلک لګیا دي بدې ردي وایي یو جواب نه ورکوم جواب هم نه ورکوم ځای ورکېږي خپل کار کوي خدای پیشه تاسو پیش که ما کې څه نقصاني باید چې مال یو سړی کور ته راشي که زه به پې پیالی چای مسکم زه به پې ډوډۍ مخورم ما ته خپل نقصان وښیي زه به مؤمن نه یم چې زه پې عمل ونه کړم عمل به وکړم که او که نه ته نه پوهېږې زما خبره غلطه در رسېدلې یا ته نه پوهېږې نو تا به پوهې کړم که د ورورولۍ په ماحول کې نو ضرورت سره دا پشیچه دا داسې په دې د چې عزت نه کمیږي په دې د خلکو بېعزتي زیاتېږي تاسو پوهېږئ په خبره مخکې لاړ شوه ما ته چا خبره کړې وه 4 کاله مخکې ما ته ویسې یو ځای کې ځای نوم درته نه علمه زمونږ د علاقه وطن کې نږدې یو سړی وي په تقریر کې په تا حمله وکړه زه یادولم وایي چې حمله یې وکړه بس یو بابا ورپاسېد بوډا وي د ګریوان نه ونیوه لوډسپیکر نه کوس که کوس چا خبیثه موږ هغه تقریرونه اورو موږ منځونه هغه په وجه شروع کړه تا لګې خبرې کې وایي د تقریر کې را کوس کوي د ما خو دا مطلب نه وي کوس چا مطلب بچیه دا بېعزتي ډېره وکړه زه ورپسې شه چا به بس بدی به عمل کوي حدیث مو وایه بیا که په عمل نه کوي عمل ما باندې دا لازم چې تاسو باندې په دې عمل کوي نوم عالم بد بنوای او نوم پیر بد بنوای بس ټول لګیا د خدای د دین خدمت کوي که چا کې څه بدعات وي بدعات یې خلکو ته ښکاره کوي چې خلک ته ځان ساتي هغه مخکې تېره شوه نور بد بنوای مخکې لاړ شوی باب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الايات وفي قال حدثنا عبد الله بن دا صدن للباب ډېر خلک وایي هلکه چې یو شی په شریعت کې حرام نه دی ورته وایي صدن للباب حرام دی یو شی په شریعت کې حرام نه دی وایي تاسو فقها وایه او مقلدین وایه او امامان وایي دا صدن للباب نو چې حرام نه دی صدن للباب څه ته وایي ماشاءالله امقلا قرآن کې الله وایي اجتنبوا كثيرا من الظن ان نو بعد ځوان ګناه ده ټول نه دي او صدن للباب الله څه وایي ټولو نه ځان سره
بعضی ګناه ده یا ټول نه دي نه بعد ذلک نو کثیر نه دی ولې ساتي صدن للباب دی باندې خو دی نه خو کته انکار کوي د خدای سپیره معاشرې د ټول امورو نه انکار کوي یو سړی زکام نه دی والي او بعضې څیزونو نه ځان ساتي ولې چې اونه لګي رات داسې ده که نه ده مقدمه د حرامو سي پیغمبر مبارک چې وایي چې شپول ته مه نږدې کېږه نو نږدېکت خو منع نه دی ولې ځکه شپول نه برګه یا خو تله جایزه ده او بیا مو یې مه نږدې کېږه ستاسو د سره وجې نه صدن للباب چې هسې نه ګڼه چې لیدن نه ورنه شي تاسو پوهېږئ په خبره په رمضان کې ښځې سره مضاجعه مه کوه اگر چې مضاجعه جایزه ده پیغمبر مبارک کړې ده کان امل لکم لعربه او ته مه کوه ولې مه کوه هسې نه پل ده نه کچې ته ونه غورځېږي نو دا خو ثابت امور دي په الف لام جبلي ورپسې شه تناجد څه ته وایي چې یو شی اخلي نه او قیمت ولا زیات وي بل پې را ګرمه ها ځوان مخکې ځوان منع که دلته وایي ځوان جایز دی هلکه ما ته وګوره دا نیک ګمان دی هغه بد ګمان دا نیک ګمان دی هغه څه دی نو نیک ګمان خو ظنوا المؤمنین خیره ورپسې شه ما اظن فلانا و فلانا زه ګمان نه کوم په پلان کې او په پلان کې چې زموږ په دین باندې پوهېږي یعنې نه پوهېږي ها منافقینو بدن پرده واچوه بعد خلک یو ګناه وکړي خلکو ته وایي دا مې کړي دي دا مې کړي ډاډه شي نه بدن پرده واچوه ها صلی الله علیه وسلم کل امتی معافا الله به معاف کی الا المجاهرین دا نه معاف کی مجاهرین پیژنې چې ګناه پټو کې او خلکو ته ښکاره کوي بدن پرده نه چې د خلکو مخ کې ګناه کوي مجاهر ګیره خړی خلکو مخ کې جهاران هلکه ولې دا خو د متعددو ګناهونو مجموعه ده ګیره خریل کې مې دا درته نه وویلې وورخه یو دا ده چې ښکاره ګناه ده یو شو دویم ګناه ده ګناه کبیره ده ځکه ما وی واجبه ده یو ګناه کبیره شوه دویم څه شی شو ښکاره ګناه دی دویم نقصان دریم دوام په ګناه دی همیشه خره دریم دوام په ګناه او څلورم څه جراءت په ګناه زړور او پنځم څه ګناه راته خشته ښکاري د هغې مقابله کې ګیره د تسبکه ښکاري ګناه راته خشته ښکاري پنځم او شپږم څه په ګناه پیسې ورکې ولې چې خری نو یا به پنۍ خری یا به په پتري خری پیسې به پې ورکې څونه ګناهونه شو او اووم څه تشبیه د نساو سره او بل څه شی د تشبیه د کفارو او د مجوسو سره د څومره ګناهونو مجموعه ده ګیره خرایل وان من المجانه قمقلتوب جنون مراتنا قمقلتوب ان يعمل رجل بالليل عملا یو د ګناه حماسیت تاکید ته لګري یا سبا کې داخل کې الله په پرده کړي وی یا فلان عملت الخلق تو ما به دا چل کړي به دا چل کړي وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر د خدای پرده لرکه خلق ته ما به دا ګناه کړي دا ګناه کړي یې لکه پوهېږي په خبر دا ولې وی خلق ته خدای له باندې پرده کړل او بعد د بیوقوف بچی بیوقوف خراب امور اهلیه د خپل بیبي سره چې د شپې کم عمل کوي خپل دوستانو ته وایي او بعد قمقل خزه نا پویا خزه د خپل خاوندانو الونه پردو خزو ته وي دا مجانت نشي څه شي ورپسې جمعرانا صاحب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان عن قتادة سمعنا من محرز ان رجلا سالنا عن يسار بن عمر رضي الله تعالى عنه عن قيفا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يجمع احدكم به حتى يضع كلمه وليس يقول عملت كذا وكذا مرتين فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرر ثم يقول نجوى الله په لاس کې د حدیث کې راځي قیامت پر دا ګناه کړه وسترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم نو ګوره چې پټه ګناه دی وکړله
پرده چاته مو آیا الله به د توبه ها باب الكبر قال مجاهد كان ياتي مستكبرا في نفسه عن فيه رغبته وبه قال حدثنا کبر څه ته چي اي یو حالت د رجل نه څه شي دی لکه حالت یو کیفیت نفسانیه حالت د رجل چې داغه په سبب د تخصص د خپل نفس راوړي او تذلل دغه چې دا نعمت ما کې دی بل چا کې نشته دا شی ما کې دی بل چا که حقیقت وی هم ګناه ده او که حقیقت نه بیا خوري لوی ګناه ده تکبر ځان لوی ګڼل ثاني عطفه دا سره مخراتا وي دا خلکو نه مخ تا وي چې تر مخ خبرې نه کوي مستكبرا فيه عطف رقبه ته ویل کېږي شابته حدثنا محمد بن كثير قال قال سفيان قال حدثنا معبد بن خالد الميسي عن حارث بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف فضعاف لا يقسم على الله ضعیف وي د خدای په نظام کمزور دی په جسد کې په مال کې په اولاد کې په قوم کې متضاعف خلق کبر نه کوي چې خلق وته لوی وي خلقو کې متضاعف ته ولې کبر نه کوي ها لا يقسم على الله لا ترنه ولا اخبركم باهل النار كل عتل جواز که په خدای قسم وکړي خدای به بار کې جنن به باران کیږي او وريزني الله به باران راولي ها وقال محمد بن عيسى حدثنا مشرف قال بدنا حميد بن وقال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عتل او جواز او مستكبر تقریبا درې واړه یو شی دی لږ معمولی غوندې الفاظو کې فرق معنا کې فرق دی عتل سخت طبیعت ته ویل کې عتل سخت طبیعت بس د دې لکه جواز ته ویل کېږي جواز هغه چاته و چې په تلو کې کبر کوي لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض وان تبلغ الجبال ولا رضيت تلو کې کوي دا په تلو کې چال کوي خبيث بچیا ولې داسې کې کبرجن سار چې ټټه کې چې تار ناس وي 8000 دې سکو ها ټټه کې ناس چې د تمه موبایل خو دی وي د تمه اورولې وي دا سه رپټ چلے دلې او تم کبر کې دماغ کې دا ها مستكبر عام دی ها دومره پیغمبر کې جدي واغې دماغو کې فرق ور دی خځه ها باب الهجرة وبه قال حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن طفيل وهو ابن اخي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم امها عن عائشه رضي الله تعالى عنها اخي افي قال في بيان وطايا وقدم عائشه بعد دا حديث نوی راغی وکیدا عوف ابن طفیل سوک دی دا عائشه واره دی کوم عائشه چې د حضور پاک بیبینا اور واری څنګه دی ها د مور اخیافیر واره دی له امها یعنی چې دا کم رورې زوی دی دا کم رورې زوی دی هغه رور د عائشه اخیافیر رور دی مور یو د پلار جدا ان عائشه حدثت عائشه دا خبر وشوا چې عبد الله بن زبير قال في بيع او عطاء دا بيع نوا دا شک تراوینه دی خدا عطوا وا څه مطلب دا عبد الله بن زبير چې کوم وخت په مکه مکرمه کې د خلافت دعوا وکړه نو عائشه خو ترور وکنه نو بلا پیسې به وراره لګل ولی بادشاہ خو د بیت المال متصرف غل اختیاري بیا د ام المؤمنین خو پورا حق دی نو عائشه لکه به څنګه پیسې راولېګلې دی به خیرات په زرګو به را لګلې دی به خیرات کول عائشه صدیقه خو ډېره سخی خدا و تر دې هدا پورچیو درې ولدون مال راولېګو چې ویند ته وی شابه په کاسو ویشا نو ویند په کاسه ډکه ډکه په مدینه په کوڅو کې ویشلې پیسې خلاص شوې نو چې ما خام شو د دې روزه ودا عائشه نو ویند ته وی روزه ماته وی کور کې خو نشتا نو ویند وته غوسه شو دومره پیسې دی ویشلې په خلکو نو 1 روپیا به دې پرېخه وي او درهم نو په غیبه مې د لوس روزه ماته تیار کړې وي نو دی وته خواندل وی چې اوس راته یادې مخکې به راته یاد کړیو کنه دومره سخیه نو عبد الله ابن زبیر ته پته ولګی چې ته څومره مال لګي هغه خیرات کوي وی خزه ما دې قسم کړه دې نه پس یادې من شي دې خیراتونو نه او کمنه نشو نو په ما دې قسم کومه به مال ولګي نو چې عائشه ته پته ولګی چې قسم خورلې دې وی خدای ما د نیکه نه منې کوي او د نیکه نه قسمونه خوري په ما دې قسم ک عبد الله ابن زبیر سره خبرې وکړي د دین د مخه ما هو تاسو ته ویلو چې د دنیا د مخه سوره د مهاجرت پکې درې اجازه ته ځکه درکې چې انسان مجبور دی خامخاړي چوي کې مهاجرتونه کې نو درې زیات زیات نه او د دین د مخه سونه کول شي ارسم رچی حضور پاک یو میاشوا مشروبه کې تیر کړی دا وزغه کې دا وتا نو عائشه حدثت عبد الله بن زبير قال في بيع خدا بيع انا وخا ده سوا عطاوا
عطوا ان اعطته چې ورکړې وا عبد الله ابن زبیر هو دی عطا لرا عطته عائشه عائشه بخلق ولا ورکوله پیګه پی اعطت ورکوله هو دا عطا عائشه د کم مال نه ورکولا یا عبد الله ابن زبیر نو بیا اصل کاتب غلطی دا دراوی نو سوي نو عبد الله ابن زبیر سوي ان عبد الله ابن زبیر قال دی ویلی والله لتنتهي نبني دي عائشه یا ببان کم پدې د اعمال فقالت اهو قال هكذا دا خبره کړی دا قالوا نعم وهو لله علي نذر فما نذر دی نذر يمين ته دې دا نذر کم یو دی لکه يمين الله اكلم ابن الزبير ابدا نو فاستشفع ابن زبير اليها نو شفاعته ولك عائشه تکیل طالت الهجره چروانه وګدشوا چې وګدشوا نو دیو سره خبرې نه کولې نو شفاعت سفارشونه ولو قتل فقالت لا والله لا اشفع فيه ابدا ذك ما ديننا منكي ولا تحنسوا الى نذري او زدان نحانسكم بخبل نذر بخبل يمين کې لفظ النذر په يمين کې استعماليږي فلما طال ذلك على ابن زبير نكلم خبره کې مسور ابن محرمه سره او عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد يغوث سره وهما من بني زهره بنو زهره د پیغمبر مبارک ما ماخیل د بی بی امنه قومو نو د دې بخلکو خیال سات ډیر زیات دي د پیغمبر مبارک په ماماګان ویلي نو خیال نو هغه ولا سفارش کې ولېګل وقال او ابن زبير لهما دي مسور تا عبد الرحمن تا قسم در کوم په الله چې ما داخل کې پایشه پریدي منه فانها لا يحل لها ان تنذر دي له حلال نری کې دا قسم اخري قطع در رحم زما دا غیدا خیالو چې هغه دا خیال چې درې ورځې زیات خو منه ده لیکن د عائشه مقصد سو چې دا د دین د مخه ده چا د مخه د دین د مخه نو دا جایز ده نو فاقبل به راوستلو کل به په عبد الله ابن زبير مسور او عبد الرحمن مشتملين بأرديتهما د عائشه صدیقه په خپل کور کې پرده تړلې و په خپل کور کې خلک بل دین تاسو ته راتل مسائل تاسو ته احادیث ولا نو په دروازه به आवाज وکړو داخل شم هغه به او نو چې په دروازه برادر نشو نو بیا پرده وا یسوک براتل په دروازه به आवाज وکړو چې رادر نه بشي بیا سوا پرده وا نو دوی دا چلو کو چې دی دا دواړو خپل صادرونو کې د عبد الله ابن زبیر پټ کړ صادره ته تاو کړه نو عائشه صدیقه ته आवाज وکړه ز عبد الرحمن او مسور ما داخل شو وی او داخل شي وی ټول داخل شي هغه خدا خیالو چې دا دوه دي کنه او دې میاس کې پټ کړو نو درې وړ ور داخل شو نو چې ور داخل شو نو بس عبد الله ابن زبیر په پرده کې دنه ورغی دی بارو د پردې نه هغه پردې ته دنه وردن اوته نو عائشه صدیقه ته معافي غوښتا هغه نه معاف کاو او دوی د بار نه ولا आवाज ورکو بس د خدای لپاره معافي کا نو بیا معاف کو فاقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بارديتهما صادرون په خوار کړو حتى استاذن علي فقال السلام عليك ورحمه الله وبركاته وندخل عائشه ادخلوا قال كلنا اغيت خيال نو چې په عبد الله ابن زبير دي کنه او نعم ادخلوا كلكم ولا تعلم اغيت په ابن زبير بس فلما دخل ابن زبير الحجاب فاعتنق عائشه ورترغاله وتخريه وكان فتفق يناشدها قسم وركو او جللي او مسور عبد الرحمن قسم وركو الا ما كلمته ما تفعلي الا كلمته ما تفعلي الا دا ما زايد دي وقبلت منه قبول كته لا عذر ويقولان كده بسمنها عما قد علمت من الهجرة تدري زيات منادي وانه لا يحل لمن يهجر اخاه فوق ثلاث فلما اكثر على عائشه من التذكره حديث هذا ولو تحريج تنگوله چې خامخا تحریک پیجنه په حرج کې ته په ګناه کې ته معاف کا متفقت تذکرهما اغیم دوی ته نصیحت کاو وجعل چې نه د دین د مخروانه د نکم وتقول اني نذرت والنذر شديد فلا يزال بها دا دواړه همیشه بها په دې مقاله څوک مسور عبد الرحمن په دې مقاله چې معافي کا حتی کلمت ابن زبیر اوس ګوره ما ته ګوره اوس په قسم کې یا په نظر کې سونه مریان زادول پکار دی یو فيجي بخبره دي سجلوك واعتقد في نذرها ذلك 40 رقبه سلويخت وكانت تذكر جدا نظر بآيات شو ادينا قسم جلل به حتى تبل دموعها خمارها شي اوخ کو بلو پټلم دکړه اذا ما ګور قسم کړو بیا مې مات تاسو پیږي نو ټیک ته چې قسم ماتول ور دي وخت جایدو لیکن انسان ته بیا هغه تشدید راځي هغه سختواله راځي چې دا ما کړی سو او مې کړل سو بیا به جړل ورپسې شه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن بن شعيب عن سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخافوا ولا تحزنوا
دا د دنیا په باب کې یو بل سره ملاقات شي نو یو معراج کوي بلم او بهتر هغه دی چې شو چا سلام شروع کړ چې چا سلام واچو بهتر ولې دی ذکر وانه د ختم کړه دا هغه بل دروغه دې سبب وګرځید ها بس اوس که د دین د مخای نو هغه سره زیات روانم کولې شي شابه پنځوس شپې ها صلی الله عائشہ حضور پاک پتہ وی عائشہ ستا غصہ ستا رضا راته معلوم ما قالت وقلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله بانك اذا كنت راضيه تتكلمان خوشاله وقلت بلا ورب محمد صلى الله عليه او جتكل غصه قلت لا ورب ابراهيم يا رب ابراهيم قالت قلت اجل بالكل ٹھیک ولست اهاجر الا اسمك صرف نوم دې نالم ګوري لکه مینوي حسر راغی کنه لکه مینوي نوم نالم نو څه مطلب که چاره هجران کې نو په خولي خیر دې درې ورځو له کولې شي لکه بغض مساته ورپسې شه او بالکل ملاقات دام آداب د معاشرت خی من زیاتیږي شبا او پدا سے بے پہ مہیا وہاں غرما وہاں دا سارو ماخامت شابه سے او چا ملاقاتو کو سر خوراکو کے ہاں عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما فلما اراد ان يخرج امر بمكان من البيت فنزح له على بساط يوقدك وتلون فصلى عليه ودعا لهم باب من تجمل للوفود وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال لي سالم بن عبد الله ما الاستبرق قلت ما غلظ من الديباج وحسن منه قال سمعت عبد الله يقول راى عمر على رجل حله من استبرق فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتري هذا فالبسها لوفد الناس اذا قدموا عليك فقال انما يلبس الحرير من لا خلاق له فمذا في ذلك ما مذا مناسبه دغلخه وفت لا غشتن ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه بحله فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعثت لي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت قال انما بعثت اليك لتصيب بها مالا خرسك فكان ابن عمر يكره العلم في الصوب لهذا الحديث حالانکہ دا علم نو دا پورا صوب در خموا واغه پورا مبالغه کولا باب الاخاء والحلف يوبل ضرور ولي کول دا مخ کې وا اوس نشتا مهاجرین چلاړل نو په مدینه منوره انصار سره سو کهل داستا میراث په مړ یو بل اوس دا شی ختم شو اوس څه دی تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان څه مطلب که چا سره دی قسم نیم کړي نو تعاون على البر والتقوى بکې او کدی کړي مې نو پس بر او تقوا کې نه بغیر په ګناه کې نشي کوله نو فائدہ څه شو انما المؤمنون اخوه ذو سر پسې شام فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة خبر زيادة ذكنا لا عبد الرحمن بأواد كلمه وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قلت لأنس بن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام بس لا تحالفوا وقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري دتا نورا سيدلي باب التبسم والضحك بالکل جائز غیر اختیاری سړی وخاندي قهقه بیا معنا ده چې دا او تبسم صرف مسکه کېدل تبسم څه ته وایي چې د خولې هیئت بدل شي ضحک څه ته وایي چې خوله وسره کولاو شي او قهقه هغه چې اواز وسره وځي
وقال فاطمة أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت وقال ابن عباس إن الله هو أضحك وأبكى نو چې الله ضحك او بکا راولي غیر اختیاري په انسان د سرور د وجنا نو غیر اختیاري کې د مکلف نیما. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رفاعة القرظية طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انها كانت عند رفاعة فطلقها اخر 3 تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله يستعمل مثل هذه الهدبة لهدبة اشار لهدبة أخذتها من جلبابها. قال أبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له وتفق خالد ينادي أبا بكر أيا أبا بكر لا تنتظروا تنمن كذا أخذ عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول على التبسم مناسبته. ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكثرنه للمال تغفته عالية أصواتهن على صوته ولما استأذن عمر تبادرنا الحجاب پردوت من نکلے فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إرادة ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ذي مناسبة شو وقال أضحك الله سن كتول عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي بلار مولد ابن قربان فقال عجبت من هؤلاء التي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب فقال أنت أحق تلايق أن يهبن جستانه ويريق يا رسول الله ما نولي يريق. ثم أقبل عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجاب نمخ وقوري فقلن دي وتوي أنت أفز استاجب سخت دا وأغلظ الذي سخت دا نبي عليه السلام اگر نرم دی نرمی کئی جب نرم دستا سخت دا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ما تقدم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجك. تا سر پيو تا یو اثری یو فضیلت جدی دی چې الله تعالی ور کړی تاسو پیږي لکه اذان له دا فضیلت ورکړي شیطان دې تختی قران نه تختی او الله کلام دې اذان نه تختی دا یو فضیلت جدی وي. ورپسې یا مولانا سے فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نبرح هميشه بيو أو نفت إلى أن نفتحها أو بمعنى ذا إلى كو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا زي سباك كشوروك بقتال قال فغدوا فقاتلهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فسحقتوا چبشو چې پرون مو نزو فتح کو نن خو غږ نه کوي ولې زخمیان شوي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبیا الله فتح کړه. قال الحميدي حدث سفيان بالخبر كل ټول کې اخبرني دي. وبه قال حدثني موسى قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهلكت وقعت على اهلي في رمضان فقال اعتق رقبه قال ليس لي قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال فاتم 60 مسكينا قال لا اجد فأتي بعرق يو زامبيل يو تيلي يو بچه فيه تمر قال العرق المكتل فقال اين صاير تصدق بها قال على افقر مني برنتير شيء أتصدق على أفقر مني والله ما بين لابتها أهل بيت أفقر منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال فأنتم إذن أحق. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ العاشية تحقر ولو فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة. قال أنس فنظرت إلى صفة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم مرني من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك سنخ كل مهربان پیغمبر وسيبن قبل كيف ثم أمر له بعطاء. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم تو ما ذي نیم منی کړي کله کله تلی مجازت میں غوښته ده نو نیم منی کړي
دا مو چې پرده نه ده کړې پرده خو خلک کوي منې کړې نه ما اجازت یې کړې دی ولا رآني الا تبسم في وجهه منا دا خوې هر چا سره دی وګني دا ما سره دی ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فحلال المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فضحكت أم سلمة فقال أتحتلم المرأة فقال فيما تشبهه الولد بچي وسر پسو دا دې ګور پیغمبر خو نه خندل خو ام سلمہ خندل تقریر د رسول الله مبارک وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عامر ان ابا النضر حدث عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قد ضاحكا مستجمع په یعنی چې ټول وجود یې پکې جمعي بای سړی چې خان دي کنه ټول وجود جمع چې ټول وجود څو خلم ملقي سر ملقي وجود ملقي ټول وسره غړبيږي دا سينه دي حتى ارى منه لهواته ما تلهوات ندي لیدلې انما كان يتبسم غالب تبسم کله دي حکم کړي او کته بل ده کې نواجذ رااله نو نواجذ خو اخیری غاخونو ته وای چې اخکارا چې خو لهوات ښکاری وړه جبګي نو ما اوه چې هغه مبالغه د ضحک ته که څوک ډېر لویه قهقهه مو کې نواجذ نه ښکاري بلکې خوله د ښه پوره موازه کم نه ښکاري مبالغه د ضحک مراد ده ورپسې چې جبلي قحط بن شو ها فنظر الى السماء وما نرى من سحاب فارتفع فنشا السحاب ضاق الى بعض ثم نمطر حتى سالت مصاعب المدينه لختي د مدينه ها فما نزل الى جمعه المبلد ما تقلع بنددنا ها او خير النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال عليك من اراد فليحبس يحبسها انا فذهبت ثم قال دقه مناسبت جدا کېده ها بس بكم مولانا صلى الله تحاسد او تقوا اوس کې فرق دی تحاسد جدا شی دی هغه د بل نعمت چې الله ورکړي ته د زوال تفکر کې